بسم الله الرحمن الرحیم. زه فیر بیا خپل قوم ته مخامخ رالم او ریکویسټ لپاره یو سوال لپاره چې نن بیا هم زموږ یو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغله په سوات کې چې اووه په مټه کې رالو او یو په سید شریف کې راغی یو کیس، یو په شادره کې په اسحاق ماله کې یو کیس راغی. نو د منګول ښار دپاره دا داسې ایټم بم دی چې هلته ډېره زیات رش دی، ډېره زیاته ګڼه ده او ډیویژن هیډ کوارټر دی. نو الله دې نه کړي، خدای دې نه کړي د دې نه ډېر زیات موږ مطلب تباهۍ طرف ته لاړ نه شو. او دا بعضې خلک دا ډېر زیات ګپ ګڼي. مهرباني وکړئ چې جونې ارزوئ. خدا یاد ساتئ، زه به بار بار دا خبره کوم چې د انسان زندگی، د انسان د وجود ارزوئ. که د انسان زندگی نه وي که نه، که د دنیا د سرو شي څه پکې هېڅ به نه وي. او هر انسان ته خپل ځان ډېر قیمتي دی، هر مور ته خپل اولاد ډېر قیمتي دی او هر اولاد ته خپل مور پلار ډېر قیمتي دي. نو مهرباني وکړئ په ځان رحم وکړئ، په خپل مور و پلار رحم وکړئ، مشران په خپل بچو رحم وکړئ چې د الله د رضا لپاره دا به لږه میاشت تکلیف وي، دوه به تکلیف وي، هفته به تکلیف وي، دوه به تکلیف وي. دا تکلیف په الله تېر کړي. خو دا ګوره دوه قسم مقابله موږ د سره کوو. یو زموږ د ایمان مقابله چې کوم زموږ ایمان مسلمانان یو، موږ ایمان مضبوط دی. او دویمه مقابله تیار به زموږ صحیح چې زموږ دعاګانې به وي، زموږ صدقې به وي، زموږ جړاګانې به وي، غریبانان خلک په الله ته د شپې جاړي، مونځ به کوو، په سجدو به پرتې. دا زموږ غټ هتیار دي د دې د جنګ دپاره. زموږ دا نو مقابلې نشي کولی. بعضې خلک په سوشل میډیا په ټیګان وایي چې د کرونا سره مقابله کوم. مقابله موږ چا سره کوو؟ موږ صحیح نو موږ به دا مقابله کوو چې د ایمان مقابله به کوو، جړاګانې به الله ته کوو، سوال به الله ته کوو، الله پاک به رضا کوو. دا زموږ غټ هتیار دي. دویم هتیار زموږ څه دي چې کوم موږ مطلب دی چې په کورونو کې کینو، خپل حفاظت په خپل وکړو، سیډونو ته کینو، ځان مطلب دی چې استغفار شروع کړو، خپل ذکر شروع کړو. داسې شو چې لکه انسان چیرې له لاړ شي، هفتې له تبلیغ له لاړ شي. دغه شان دی په خپل کورونو کې ځان بند کړي او دا سوچ چې کوي چې یاره زه سیروزې له راغلی یم، زه هفتې له راغلی یم، زه چیلې له راغلی یم، او په خپلو کمرو کې ځان بند ناست او هلته دې ذکر کوي. نو دا زموږ غټ هتیار دي. دویم هتیار زموږ نوجوانان دي. نوجوانانو ته زه ریکویسټ کوم چې تاسو هم کوشش کوئ چې ډېر زیات مطلب دی ته دغې مه میلاویږئ. موږ به انشاءالله خدمت ته یو موقع تاسو ته درکوو، هغې نه بعد به تاسو راوځئ. خو داسې تاسو هم مه راوځئ ځکه چې دا یونیورسټیانې مو بندې کړي، دا کالجونه مو بند کړي، دا سکولونه مو بند کړي. دا د دې لپاره نه دي بند کړي چې یاره د دومره سبقونه موږ ګوره. ایون دا چې جوماتونه د عبادت ځای دی، هغې باندې لږ پابندي محدود ولګېده. سعودي عرب پابندي په جوماتونو ولګېده چې د عبادتګاه ولګېده. ته پوه شو چې زه ډاګ له ولې ځم، زه کرکټ ولې کوم، زه بهر په کوڅو کې ولې ګرځم، زه په سړکونو کې په بزول ولې ګرځم. نو زه مهرباني وکړئ د انتظامي سره تعاون کوئ، د ډاکټرانو سره تعاون کوئ. کوم حکومتي وخت چې تاسو ته اعلان وکړي د هغو سره تعاون کوئ. ګوره پکار دی چې موږ شعور والا خلک خپل شعور استعمال کړو. دا د الله سره نعوذ بالله جنګ خو موږ نشو کولی چې موږ مطلب دی چې هغه موږ چیغې وباسي وایرس دی امریکا د امریکې نه مطلب دی چې طاقتور ملک دی، د هغې نه چیغې وباسلې، د اټلي طاقتور ملک دی، د هغو نه چیغې وباسلې. خو د هغو سوچ چې د ایمان هغه ماده نشته، د ایمان هغه کم طاقت چې دی هغه نشته. زموږ سره کم از کم د ایمان طاقت شته. خپل ایمان دا نه چې موږ د ایمان په کار دی چې په دې ټایم کې هتیار استعمال کړو. پکار دا چې موږ خپل عبادت داسې استعمال کړو چې دا زموږ هتیار دي. لکه څنګه چې په جنګ کې اټم بم استعمالېږي، په جنګ کې مطلب دی چې ټینکونه استعمالېږي، په جنګ کې یو شی بل شی آرمي مطلب دی جنګېږي. نو دا زموږ جنګ دی. عمل کم عمل چې موږ نیک کوو د الله پاک ته جړا کوو، نو دا زموږ عمل دی، دا زموږ هتیار دي. نو زه مهرباني خپل قوم ته ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ که تاسو ته پرابلم وي، تکلیف وي، نو دا بهانو مې 40 نمبر میلاوئ او د هغو سره مشوره کوئ. په دې کې به 24 غنټې تاسو ته کسان ناسي، هغه به تاسو ته مشوره درکوي. که څوک سیریس وي هغه به ګاډۍ درولي، هغه به ټسټ مطلب ستاسو نه حالي ټسټ به لیږي، هغه په عزت په توګه به درځي. هغه اړنې او دا به امبولانس نه کوي. هغې ته ما ویلي چې تاسو به دا نه کوئ، په عزت په توګه باندې به کور ته ځئ، د هغو نه به ټسټ اسلام آباد ته به لګي، هغو ته به رزلټ راولګوي. بیا راته زه یو لمبر بیا یم 92 دا لمبر دی. نو مهرباني وکړئ سوال درته کوو. او بله چې کم خلکو ته په کم علاقو کې چې زموږ دا کرونا مطلب دی چې پازیټیو راغی، هغې دپاره به انشاءالله تعالی څومره کورونه چې موږ د هغې نه دغه تعاون او هغې حکومت سره تعاون وکړئ، هغو ته په باقاعده باندې حکومتي وخت مطلب دی چې کوم راشن دی هغه به ورته کورونو ته ورکوئ. کوم ضرورت مطابق څه چې دی هغه به ځي، ایسي به ځي، ایسي به ځي، دا ټول به ځي، انتظامیه به ځي، پولیس به ځي. د هغو به حکومتي وخت چې څومره مشینري دی هغه به هلته استعمالېږي. هلته به انشاءالله تعالی هغو ته هغه راشن ماشن د هغو ټوله ذمهواري به هغې. خو مهرباني وکړئ سوال درته کوو، منت درته کوو، خپل ځان بچ کړئ، خپل خاندان بچ کړئ، خپل بچي بچ کړئ او د خپل قوم بچ کړئ چې موږ یو د هر څه. ډېره مننه، ډېر شکریه. السلام علیکم.